बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मंग न्यू चैप्टर स्टार्ट को द यूरिनरी सिस्टम डिस्फंक्शन स्टडी को по माशुमानों की या द यूरिनरी सिस्टम बीमारियां स्टडी को по माशुमानों के जेनेटो यूरिनरी डिस्फंक्शन इन चाइल्ड दागे नमक की हमला पेजांदल पकार दी आया व्हाट इज यूरिनरी सिस्टम सशे दे और په یورینری سیستم کې کم ارګن دي یا کم ارګن نه جوړ دي کم پارت اف دی د یورینری سیستم او د یورینری سیستم کار څه دی فنکشن څه دی د یورینری سیستم او دا غینه علاوه د یورینری سیستم رول په باډي کې څه دی او دا کم بیماریاں راځي نن منګه سٹارټو یورینری سیستم نو ټول نمک کې همنګه د یورینری سیستم فیزیالوجی او اناټومي ډیسکس کو ځکه چې مونږه او پیژنو چې یورینری سیستم د څه شي او داغي کار څه دی زمونږ په وجود کې زمونږ په باډي کې کار څه دی نو علاوه مونږه د هغه ارګن دغه سیستم د بیماریانو مطابق مونږ ته معلومات راځي کو چرته مونږه هغه سیستم پیژنو نو په باډي کې هغه ارګن مونږ پیژنو نو دغه مطابق مونږ سټډي کوو دغه بیماری سټډي کوو نو هغه بیا موږ ته لږه ډېره مشکلې په نسبت ته هغه چې کله موږ یو ارګن وپېژنو د هغې کمپوزیشن د هغې سټرکچر د هغې فنکشن موږ وپېژنو او بیا د هغې بیماري سټډي کوو نو هغه موږ ته ډېر اسانه وي نو موږ سټارټ کوو یورینري سیستم واټ از یورینري سیستم یورینري سیستم څه شی دی ګورئ urinary system the organ which form and store and remove urine from the body it make a system is called urinary system urinary system the haga system the haga organ di chaga urine store ki urine jod ki au urine the body na ubasi haga organ haga aza zamang do wujud haga aza cha aga urine jodai یورین سٹور کوي او یورین د باډي نه بهر ته وباسي دغه ارګن چې کوم سیستم جوړوي دغه سیستم ته موږ څه وایو یورینري سیستم ورته وایو ځکه موږ په لیول اف بایولوژیکل ارګنایزیشن کې دا سټډي کړو چې ډیفرنٹ ارګن کمباین ټو پرفارم ا پرټیکولر فنکشن از کالډ سیستم موږ ویلو چې مختلف قسمه اعضاء رايوځي شي او هغه یو خاص قسمه کار کوي نو هغه ته موږ څه وایو هغه ته موږ یو سیستم وایو اوس دا یورینری سیستم نه نو په یورینری سیستم کې مختلف اعضاء چې هغه یورین جوړي هغه یورین سٹور کوي او هغه یورین د وجود نه بهر ته وباسي دغه سیستم دغه ارګن چې رايوځي چې کوم سیستم جوړي نو دغه سیستم ته موږ یورینری سیستم وایو یورینری سیستم جوړ د څه نه دی نو یورینری سیستم جوړ دی د کډنی نه د یوریټر نه د یورینری بلیډر نه او د یوریترا نه او پینس او ویجاینا یورینری سیستم کې کم ارګن دي کم اعضاء دي پکې نو ګرده ده پکې یوریټر دی د ګردې نه چې کم پایپ راوتی دی یورینری بلیډر د تشو امتیازو په کڼۍ یوریترا چې په کم باندې امتیاز بهر ته وځي او پینس او ویجاینا دا د موږ سره د یورینری سیستم ارګن دي دا فالټ اف د یورینری سیستم دي د یورینری سیستم دغه فالټ دي دغه حصې دي چې دغه ارګن رايوځي شوي دي او دغه یو سیستم جوړ کړي او هغه سیستم ته موږ یورینری سیستم وایو څه ورته وایو یورینری سیستم ورته وایو په یورینری سیستم کې به موږ نن فرست ارګن سټډي کوو چې هغې ته وایي کډنی ګرده کډنی چې کوم نه دا د یورینری سیستم یو حصہ ده یو ارګن دی د یورینری سیستم یو پارت دی د یورینری سیستم چې دا کنټریبیوټ کوي په هوموسټیسس کې په یورین فارمیشن کې په یورین ویستلو کې د باډي نه په باډي کې د الکترولایټ بیلنس ساتل د وینې نه اوبه ویستل او په باډي کې آسمو ریګولیشن او اسکریشن کولو کې مدد ورکوي لکه څنګه ګورئ ورته ګرده چې کوم نه دا د یورینری سیستم یو ارګن دی یو پارت دی یو حصہ ده چې دا کنټریبیوشن کنټریبیوټ کوي په هوموسټیسس کې او موږ ویلو چې هوموسټیسس دا په باډي کې
د اوبو او د مالګې مقدار برقرار ساتي. نو یو خبره خدا شوه چې ګرده د یورینري سیستم هغه پارت دی چې دا د اوبو او د مالګې مقدار په باډي کې برقرار ساتي. موږ په دې پوینټ کې ویل چې کنټریبیوټ ټو هوموسټیسس. نو هوموسټیسس دغه ډیفینیشن شو. بیا موږ وایو د فارمیشن اف یورین، ګرده یورین جوړوي. مخکې به موږ وایو ګلومرولس فلټریشن، وینه به راځي په ګرده کې یو فاټ دی د نفران، او نفران کې چې کوم دی بیا ګلومرولس دی، او هغه ګلومرولس چې کوم دی هغه وینه چڼی او د وینې نه هارمفul میټیریل بهر ته وباسي او د هغې نه تشې متیاز جوړېږي، یورین ته جوړېږي. نو ګرده په هوموسټیسس کې هیلپ کوي او بل کار څه کوي؟ یورین جوړوي. څه جوړوي؟ یورین جوړوي. دریم کار څه دی چې کوم یورین جوړ کړي نو هغه یورین سټور کوي بیا په څه کې؟ په یورینري بلیډر کې. هغه یورین څه کوي؟ سټور کوي. په یورینري بلیډر کې سټور کېږي او هغه یورین چې کوم دی هغه د وجود نه بهر ته وباسي. هغه یورین څه کوي؟ د وجود نه بهر ته وباسي. او بل کار څه کوي؟ الکترولایټ بیلنس ساتي. الکترولایټ څه شی دی؟ لکه سوډیم، پوټاشیم، میګنیزیم، دا څه دي؟ دا الکترولایټ دي او دغه الکترولایټ بیلنس ساتي چې الکه هوموسټیسس موږ ویل کنه چې دغه الکترولایټ نه سیوا شي په وجود کې او نه کم شي، نه پوټاشیم سیوا شي هایپرکلیمیا ونه شي. په باټل سنډروم کې به موږ وایو هایپوکلیمیا به کېږي بار بار. نه پوټاشیم سیوا شي، نه سوډیم سیوا شي په باډي کې هایپرنیټریمیا کاز نشي، نه کم شي هایپونیټریمیا کاز نشي. نو دغسې د دغه الکترولایټ بیلنس ساتي. د الکترولایټ څه کوي؟ بیلنس ساتي. بل کار څه کوي؟ اسکریشن کوي. د باډي نه هارمفul میټیریل بار ته وباسي. هلکه نایټروجنک بیس زمونږ په باډي کې چې موږ څومره خوراکونه وکړو، څومره ټاکسیک خوراکونه وکړو، هغه ګرده د وینې نه فلټر کوي او هغه بهر ته وباسي. ګرده هغه هارمفul هغه نقصان ده څیزونه د وینې نه بهر ته وباسي. دا کار د چا دی؟ دا د ګردې دی. نو موږ ګرده وپېژندله چې د ګردې څه کارونه دي. ښه، اوس ګرده چې کوم دی د کډني مارفالوجي سټډي کوو. نو ګرده ته بین شیپ ته د لوبیا په شانتي شکل دی. څنګه ده؟ لکه ګرده بین شیپ ته، داسې بین شیپ ته ګرده بین شیپ ته. او دا دوه دي په نمبر کې. ګردې څو دي؟ لکه دوه دي په نمبر کې. ګردې څو دي؟ ګردې په نمبر کې دوه دي. نو کډني په نمبر کې دوه دي او بین شیپ دي. او د دې ګردې لینث څومره ده؟ لکه لینث یې څومره دی؟ 6 سانتي میټره. څو لکه 6 سانتي میټره. او ویډ یې څومره دی؟ پیړوالی 3 سانتي میټره. او وزن یې 150 ګرام وزن دی د دې ګردې. او دا ګرده موجود په کوم ځای کې ده؟ هلکه ګرده کډني present in the dorsal side of the abdominal cavity. د خېټې نه شاته طرف ته in the front of the vertebral column. د vertebral column مخې ته in below the 11 and 12 rib. د 11 او 12 پوښتۍ نه لاندې د خېټې نه شاته او د ملا د اډوکي نه مخکې په دې ځای کې څه ده؟ ګرده موجود ده. نو kidney are present in the dorsal side of the abdominal cavity in the front of the vertebral column below then in 11 or 12 rib. ګرده څه شوه؟ د خېټې شاته د ملا د اډوکي مخې د 11 او 12 پوښتۍ نه لاندې وسې ګرده موجود ده. نو دا زموږ سره د ګردې سره لوکیشن دی. د ګردې سټرکچر موږ وایو چې دا ګردې له حفاظت چا ورکړی دی؟ هلکه ګردې نه یو پرده تاوي، ګردې له پروټیکشن ورکوي، کډني له پروټیکشن ورکوي. څه شی؟ یو پرده. یو دغه پردې څه نوم دی؟ پیراټونیم، رینل پیراټونیم. رینل پیراټونیم ګردې له څه ورکوي؟ دې له پروټیکشن ورکوي دی ګردې له. بیا موږ د ګردې دا زموږ سره د کډني سټرکچر دی. موږ ډیپلی ډسکس کوو، نه موږ سوپرفیشل ډسکس کوو ځکه چې مخکې به موږ ډیزیز ډسکس کوو. خو دلته کې پې زه لږه لږه رڼا چوم چې آیا مخکې موږ ته بیا به بیمارۍ ډسکس کولو کې اساني. یورینري سیسټم څه شی دی؟ دا زموږ سره ګرده ده او دا ګرده په 2 پارټ باندې مشتمل ده. په څه باندې مشتمل ده؟ لکه په 2 پارټ باندې مشتمل ده. دا ګرده په 2 پارټ باندې مشتمل ده. یو ته موږ وایو رینل کارټیکس
او یو تمنګ وایو رینل میډولا. الکه رینل کارټکس او رینل میډولا. رینل کارټکس څه ته وایي؟ outer part of the kidney is called renal cortex. دې حصے ته څه وایي؟ رینل کارټکس وایي. او دا inner part چې کوم دی ته موږ څه وایو؟ رینل میډولا ورته وایو. او په دې کې داسې ټرایینګولر شیپ چې کوم موجود دی دې ته موږ څه وایو؟ رینل پیرامید ورته وایو. څه ورته وایو؟ رینل پیرامید ورته وایو. څه ورته وایو؟ رینل پیرامید ورته وایو. دا زموږ سره رینل پیرامید دی. اوس دې دغې ته چې کوم دی د ګردې دې حصې ته دې ته موږ هایلم وایو. څه ورته وایو؟ هایلم دې ګردې دې ته وایو چې کوم ځګې ته رګونه وردننه شوي رینل آرټري او رینل وین انټر شوی ګردې دې ته موږ هایلس وایو. څه ورته وایو؟ هایلس ورته وایو. او د دې حصې نه داسې یو ټیوب راورته هغه ته موږ څه وایو؟ هغه ته موږ یوریټر وایو. څه ورته وایو؟ یوریترا ورته وایو. دا زموږ سره یوریترا را داسې پیپ ته راوتی داسې. نو دا زموږ سره یوریترا ده. اوس دغه ګرده چې کوم دی دا ګرده مشتمل ده په یو بیسک یونټ باندې او هغه ته نفران وایو. نفران is the basic structure and function unit of the kidney is called nephron. په دې ګرده کې چې کوم دی په دې کې یو بنیادی یو اکایي موجود ده، یو یونټ پکې موجود دی چې دا ګردې له سټرکچر هم ورکړی، ګردې له ساخت ورکړی دی او ګرده ټول کارونه هم هغه شی کوي، ټول کارونه هم هغه کوي او ګردې له سټرکچر هم ورکړی دی، ګردې شکل صورت هم ورکړی ګردې له او په ګرده کې ټول کارونه هم کوي. د هغې څه نوم دی؟ د هغې نفران نوم دی. څه نوم دی لکه؟ د هغې نفران نوم دی. نو نفران if the basic structure and function unit of the kidney is called nephron. And each kidney have present 1 to 1.5 million of nephron. په هر ګرده کې د یو نه واخله د 1.5 میلیونه پورې په ځینې کتابونو کې د 2 میلیونه پورې نفران لیکلي چې دا په یوه ګرده کې موجود دي. بیا د دې نه مخکې د نفران سټرکچر راځي چې نفران سټرکچر څنګه دی. نو هغه به موږ په دې بل ډایګرام کې بیا ډسکس کوو د نفران سټرکچر. ها نو موږ نفران ډسکس کړل چې نفران بیسک سټرکچر اینڈ فنکشن یونټ دی د چا؟ د کډنی. و سټرکچر اف د نفران ډسکس کوو چې د نفران سټرکچر څنګه دی، خو ډیپلی موږ نه ډسکس کوو، سوپرفیشل ډسکس کوو. د نفران سټرکچر چې کوم دی دا په دوه پارټ باندې مشتمل دی. یو بومین کیپسول دی، صحیح شو، او یو زموږ سره پراکسیمل کنولوټډ ټیبیول دی، صحیح شو. بومین کیپسول چې کوم دا یو کپ لایک سټرکچر دی چې په دې کې بنچ اف د کیپیلری او هغه ته موږ ګلومیرولس وایو. څه ورته وایو؟ ګلومیرولس ورته وایو. لکه ګوره تاسو دلته کتلی شئ دې ډایګرام کې دا کپ لایک سټرکچر چې کوم دی دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ بومین کیپسول وایو. څه ورته وایو؟ بومین کیپسول. او په دې کې دا بنچ اف د کیپیلری تاسو کتلی شئ دا ریډ کلر باندې چې کوم دغه دی دا بنچ اف د کیپیلری دی، د کیپیلری جال دی، داسې د کیپیلری جال دی. دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ ګلومیرولس وایو. څه ورته وایو؟ ګلومیرولس ورته وایو. دې ته موږ ګلومیرولس وایو. او د دې ګلومیرولس کار څه دی؟ د دې کار دی فلټریشن. دا څه کار کوي؟ دا فلټریشن کوي، دا وینه چڼی او وینه صفا کوي، صحیح شو. د دې نه علاوه بیا زموږ سره پراکسیمل کنولوټډ ټیبیول دی یا ټیبیول دی زموږ سره چې دا زموږ سره بیا ټیبیول دی، دا ټیبیول سټرکچر دی چې دا زموږ سره لوپ اف هینلی ده، دا کلیکشن ډکټ دی، صحیح شو. او دا زموږ سره دا فارټ سره دا بومین کیپسول دی. د دې کار سره د دې کار دی فلټریشن اف د بلډ، دا وینه فلټر کوي او وینه صفا کوي. دلته کې چې کله دا یورین جوړ شي په دې کې په دې بومین کیپسول کې ګلومیرولس کې او کلیکشن ډکټ ته یورین راشي، نو دغه یورین بیا چرته دي؟ دغه یورین راځي بیا یوریټر ته او یوریټر یې کلیکټ کوي او د یوریټر په ذریعه باندې راځي بیا یورینري بلیډر ته. دې پکچر کې تاسو بیا کتلی شئ. دلته داسې کار وشي چې دې ځای ته یورین کلیکټ شي او دا کلیکټ دا په دې یوریټر کې راځي، داسې په دې یوریټر کې داسې راځي
او دی یورینری بلیډر تراشي دا پوکړی شان د شکل چې کوم نه د یورینری بلیډر وایو دا یو هالو ماسکولر ارګن دی صحیح ده او په دې کې زموږ سره یورین سٹور کیږي او بیا د یورترا په ذریعہ باندې سکیږي بار ته وځي نو دا زموږ سره سیمپل منګه د یورینری سیستم سیمپل منګ ډیفاین کو چې یورینری سیستم څه ته وایي اوس مونږ وایو چې آیا د ماشومانو ګرده په څومره هفته باندې ډیولپ کیږي نو د ماشومانو دغه چې کوم دی ګرده دا په څلورمه هفته باندې د ګیسټیشنل پیریډ چې کوم دی دا په څلورمه هفته باندې دا ګرده چې کوم دی دا ډیولپ کیږي د دې ډیولپمنټ سټارټیږي او یو کال کې چې کوم دی دا بیا د کمپلیټ کیږي اډ بر چې کله دا پیدا شي دا ماشوم نو دا کمپلیټ شي او د شپږو نه والا د 12 میاشتو پورې دغه فلټریشن سټارټي ابزارپشن سټارټي خو چې کله ماشوم پیدا شي نو په هغه ټایم کې دغه کډنی پراپر فنکشنل نه نو هغه ته بیا مونږه داسې ټاکسیک ډرګز نشو ورکولی داسې ټاکسیک میډیسن نشو ورکولی ځکه چې مونږه یو خبره کړې وه شیرا ایریترومایسین چې کوم دی دا ټریکو آیسوپیجر پیسټولا کاس کوي یا فایلورکسټینوسس دا خبره موږ مخکې کړې وه دا بیا په خپل ټاپک ډسکس کوو اوس مخکې موږ ډسکس کوو یو ټي آی اوس راځو موږ خپل ټاپک لا چې د یورینری سیستم زموږ سره کم کامن ډیزیز دی نو د یورینری سیستم کامن ډیزیز چې کوم دی یورینری ټریکیا انفیکشن نیپرایټس نیپروټیک سینډروم باټل سینډروم renal tubercular acidosis RTI دا زموږ سره کامن ډیزیز دی ډیر موسٹ کامن ډیزیز دی په ماشومانو کې ډیر زیات چې کم دی یو ټي آی کیږي یا ماشومانو ته نیپروټیک سینډروم کیږي او زیاتره ماشومانو ته ګلومیرولس نیپرایټس کیږي مخکې به دا ډسکس کوو چې دا څه ته وایي یا نن سبا تقریبا په دې یو کال کې موږ ته 15 د باټل سینډروم کې سونراله باټل سینډروم او رینل ټیوبرکولر ایسیډوسس دا په ماشومانو کې هم کېږي نو زموږ ټاپک دی یو ټي آی واټ از یو ټي آی موږ څه ته وایو یورینری ټریکیا انفیکشن یو ټي آی موږ څه ته وایو یورینری ټریکیا انفیکشن لکه موږ مخکې ویل چې یورینری ټریکیا څه ته وایي یورینری ټریک د ګردې نه واخله د یورترا پورې چې کومه لار ده دغه لارې ته موږ یورینری ټریک وایو څه ورته وایو یورینری ټریک ورته وایو د یورترا نه واخله د ګردې پورې یورترا یورینری بلیډر یوریټر او کډنی دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره د یورینری ټریک حصې دي نو یورینری ټریک انفیکشن څه ته وایو UTI is the inflammation or infection of part of the urinary system out of the body is called UTI. UTI دا د تشو امتیازو د نالۍ ته یا جراثیم کېدل یا د هغې سوزش ته موږ څه وایو UTI وایي اوس تاسو به وایئ چې what is the difference between infection or inflammation خلک وایي چې یاره زیات تر ټرم استعمالیږي انفلیمیشن اور انفیکشن نو وایي چې دا دواړه یو ټرم دی که نه دا مختلف ټرم دی نو انفیکشن موږ څه ته وایو چې کله یو جاندار د بار نه زموږ وجود ته دننه شي یو فارن پارټیکل یو فارن باډي یو فارن ارګنیزم زموږ وجود ته دننه شي دا زموږ وجود ته انفیکشن وشو څه ورته وشو انفیکشن او چې کله دغه بکټیریا وایرس یا پنجای زموږ د وایټ بلډ سیلسه سو کې فایټ وکړي او په هغه ځای کې بکټیریا مړه شي او وایټ بلډ سیل مړه شي او په هغه ځای کې سوزش ډیولپ شي انفلیمیشن ډیولپ شي پس فارمیشن وشي نو دا ته بیا موږ څه وایو دغه ته موږ وایو انفلیمیشن نو موږ وایو چې یو ټي آی څه شی دی دا انفلیمیشن دی یا انفیکشن دی د تشو امتیازو د نالۍ